الله رب العزت چې څومره شکر ادا شي دا کم دی. په دې د الله رب العزت شکر ادا کو او وایو الحمدلله. ای الله ستاسو لاک لاک شکر. ځکه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور مبارک کو فرمائل من صام رمضان، کم مسلمان چی د رمضان المبارک روجا ونیوا ایمانا و احتسابا، ایمان پہ هم دی او د ثواب امید هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رب العزت با د چې کم کړي ګناهونه دي نو دا ټول ګناهونه وته الله رب العزت معاف کړي. الحمدلله موږ د رمضان المبارک روزي نسو ایمان او احتسابا، دا دویم شرط چې ایمان همي او د ثواب امید همي. د ایمان مطلب دا دی چې د روزي د فرضیت د عقیده دا روزه د الله رب العزت د طرف نه په ما باندې فرض ده. احتسابا د ثواب امید همي چې اسی عبس نه نظام بلکې مال الله رب العزت په دې باندې اجر او ثواب راکړي. نو الحمدلله زمونږه د فرضیت هم عقیده ده چې روزه د الله رب العزت د طرف نه فرض ده. پوره میاش د رمضان مبارک پوره میاش روزه نیول دا فرض دی. د دې زمونږه عقیده ده الحمدلله. په دې الله شکر ادا کوو چې زمونږه عقیده درست. دویم نمبر مونږه د ثواب امید لرو ځکه خروجي نسو دومره الحمدلله. مونږ مسلمانان د روزي په حواله سره سخیو چې هر څومره تکلیفي هر څومره مصیبتي وجود سختي لیکن روزي خورل ته تیار نه یو. مګر هر څومره سخت راځي دي تکلیف راځي دي لیکن دې ته نه تیار. پدې کمپرومایز نشم کولای چې زه خپل وجود له سہولت ورکما، خپل کاروبار له سہولت ورکما او زه دا وې مجیار زنن بزا بوزه کم. حتی تر دې چې الحمدلله زموږ د مسلمانانو دا حال لې چې که سفر هم کوي او د سختی سفر دی د تکلیف سفر دی بیا هم دی وی یار خیر دی تکلیف براتی سخت براتی لیکن روزه با پردم نه روزه بنسم. الانکه الله رب العزت اجازه تم ورکړي. الله رب العزت اجازت ورکړي کله تاسو په سفر کې یا بیماری د درمان دي یا بل څه عذر دی نو خیر دی وس روزه منی سي بیا چې تاسو ته سہولت شي بیا به ونی سي. لیکن دا مسلمان وای نه بای که زمبرم او کچوم زبر روزه نیس. په دې د الله تعالی شکر ادا کو چې الله ته ماته په اسلام باندې د اسلام په احکام باندې ته ماته دومره مضبوطیا را نصیب کړی. په دې زمونږ یقیني چې بای په رمضان مبارک کې چې ماته کوم هم سخت او تکلیف ملاويږي دا غیب الله رب العزت مال اجر او ثواب راکړي ان شاء الله. دا زمونږ د لوګه زمونږ د تنده د حسینه ده. الله رب العزت خپل فرشتو ته فرمایي اے زما فرشتو راشه وای نه کنه زما انسان ته وګورئ. تاسو د دې انسان په باره کې دا خبره کوله چې دا انسان ولې پیدا کړي. دیکھو پزمکه کې فساد کوي، دیکھو پزمکه کې قتل و غارت کوي، دې مو پیدا کوا. الله رب العزت ته فرمایل چې زه ډیر زیات پوهیم په هغه خبرو باندې په کوم تاسو نه پوهیږئ. لہذا زه انسان پیدا کوم او په دنیا کې د خلیفہ جوړوم. الله رب العزت فرشتو ته فرمایي راشه وای نه زما انسان ته وګورئ کنه زما بنده ته وګورئ کنه تاسو وی چې د عبادت حق دی نشي ادا کولای. بس یو خبره یاد لرئ فرشتي چې کوم عبادت کوي فرشتي چې کوم عبادت کوي نو فرشتي په دهغو په خمیر کی دهغو په ابتدا کی
د هغو په دې وجود کې د دې خبرې ماده نشته چې هغه د ګناه وکړي. لا يعصون الله ما امره. الله رب العزت فرمایي چې دا فرشته چې کوم حکم وته کیږي دا غي خلاف چرته نه کوي. ماده بګی نشته. فرشته داسې وجود نه لري څنګه چې مونږ او تاسو یو، بلکې جسم نورانی يتشکل باشکال المختلفه. الله ولا د نور یو جسم ورګنې دی او چې څنګه وغواړي خپل وجود بدلولی شي. د انسان له الله رب العزت وجود داسې ورګړي په دې باندې حوادث راځي. ګرمي لګه سیوا شي د تکلیفي، یخنه موسم لګ سیوا شي د تکلیفي، تند د سیوا شي د تکلیفي، لوګه به سیوا شي بدمان تکلیفي، بیماری به سیوا شي د تکلیفي. حتی تر دې چې دا فل فروټ چې مونږ کم خورو، دا کم غوخه خورو، دا کم روټه خورو، کدا هم په انسان کې سیوا شي نو د دې وجود ته بیماری لګي. په دې کې دغه څه سیوا شوی دی. دومره نازک مزاج دی د انسان دا وجود، د مزاج، د موسم دومره عجیب نازک. فرشتو کې دا نشته. فرشته نه وګیږي، نه تګیږي، نه د هغو د اولاد سیستم شته، د خزي ضرورت د هغو نشته، د بچو ضرورت یې نشته، د کاروبار ضرورت یې نشته. اوس دا ټول خبرې د دې انسان سره تړلې دي. د لوګه هم لګي، د تند هم لګي، په دمان دي بیماری هم راځي، د وجود ته تکلیف هم کیږي، درد ول هم راځي، غوسه ول هم راځي، د هر څه ول راځي. او د هغې باوجود د خپل لوګه، د خپل تنده، د هر څه برداشت کی. الله رب العزت خپل فرشتو ته فرمایي وګورو ته کنه دا سړی ثابت ورځ لیکیا دی دیاړي کوي، مزدوري کوي. عام سړی ته خو پته نه لګي کنه، کم چې په کور ناس سړی هغه ته خو پته نه لګي. دا خدا غ سړی نه تاسو وکړه روزي چې کم سړی په کې دا گاډي ډکای کنه، گاډو ته سودا خېځي، یا دا گاډه چلای د لا سودا، یا په منډه کې کار کوي، یا دا گاډي د کلندر نه تاسو کا سم خیال دی، یا د غټو غټو ډرایوران نه تاسو کا دا کوم غټ غټ گاډي چې چلای چې روزي څنګه خوني نو به ورته وایي چې راځو مو تبای وش. الله رب العزت فرشتو ته فرمایي وګورو دا کنه دا ټول تکلیفونه د انسان ته دي، لیکن د هغه باوجود د خپل روزه نه ماته.